په تنبیه الغافلین کې یو اوږد حدیث ذکر دی. زه ورنه مخصوص ځایونه را نقل کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تعالی قد اختار من الایام اربعه، بېشکه الله تعالی په ورځو کې 4 ورځې ډېرې غوره کړي دي. په هغې کې اوله ورځ د جمعې ده، ځکه په دې کې داسې یو ساعت دی چې په هغې کې مسلمان بنده د الله تعالی نه د دنیا یا د آخرت متعلق څه وغواړي الا اعطاه الله ایاه، نو الله تعالی دې ته هغه ورکوي. دویمه ورځ د عرفې ده، ځکه چې کله د عرفې ورځ راشي نو او د پرښتو په وړاندې د حاجیانو باندې فخر کوي. پرښتو ته فرمایي ای زما پرښتو، تاسو زما بندگان وګورئ چې دوی سرتور سر ګرد وهلي راغلي دي. دوی خپل مالونه خرج کړل او بدنونه یې ستړي کړل. اشهدوا انی قد غفرت لهم، پس تاسو ګواه اوسئ چې ما دوی ته بخښنه وکړه. دریم د غټ اختر ورځ ده، ځکه چې کله د قربانۍ ورځ شي بنده خپله قرباني ذبح کوي. نو د قربانۍ اول څاڅکی د وینې چې ځمکې ته ورسېږي، نو په دې سره د دې بنده ټول ګناهونه معاف شي کوم چې د کړي دي. څلورم د وړوکي اختر ورځ ده، ځکه چې کله مسلمان د رمضان روزي ونیسي بیا د وړوکي اختر په ورځ عیدګاه ته وځي. الله تبارک وتعالی پرښتو ته فرمایي بېشکه هر عمل کوونکی د خپل عمل اجر طلب کوي. زما بندگان د رمضان روزي ونیولي، اوس عیدګاه ته روان دي، د خپل اجر مطالبه کوي. اشهدکم انی قد غفرت لهم، ای پرښتو تاسو ګواه اوسئ ما د دې ټولو بخښنه وکړه. بیا یو اواز کوونکی اواز وکړي یا امت محمد ارجعوا فقد بدلت سیئاتکم حسنات، ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته تاسو داسې حالت کې خپل کورونو ته واپس لاړ شئ چې ما ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل کړله. د ذوالحجې اوله ورځ نه تر 9 د ذوالحجې پورې په هره ورځ د نفلي روژې نیولو ډېر ثواب په احادیثو کې ذکر شوی دی. بیا خاص کر د عرفې په ورځ یعنې په 9مه ورځ د ذوالحجې باندې د نفلي روژې نیولو ثواب په صحیح احادیثو کې هم ذکر شوی چې په دې سره د 2 کالو ګناهونه معاف کېږي. په مسلم شریف کې اوږد حدیث دی د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه د عرفې په ورځ د روژې نیولو متعلق پوښتنه وشوه، نو دوی ورته وفرمایل یکفر السنة الماضیة والباقیة، د عرفې په ورځ روژه نیول د تیر کال او راتلونکي کال ګناهونه ختموي. داسې حدیث په ترمذي کې هم را نقل دی. د عرفې په ورځ الله ډېر بندگان د جهنم د اور نه آزادوي او پرښتو د وړاندې په خپلو نیکانو بندگانو الله فخر کوي. د مسلم شریف حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفة وانه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکة فیقول ما اراد هؤلاء. او بله یوه ورځ هم الله تعالی دومره ډېر بندگان د جهنم د اور نه آزادوي څومره چې د عرفې په ورځ د عرفات په میدان کې الله پاک د جهنم نه آزادوي. بېشکه په دې ورځ الله تعالی خپلو بندگانو ته خپل رحمت او مغفرت سره نږدې کېږي. بیا د فرښتو د وړاندې په دې باندې الله پاک فخر کوي او فرمایي دا خلک څه غواړي، یعنې دوی د ما نه د مغفرت قرب او زما د رضا سوال کوي، نو زه به دوی ته خامخا مغفرت ورکوم. د عرفې په ورځ الله په خپلو خاصو بندگانو باندې بېشماره رحمتونه را نازلوي او د دوی غټ غټ ګناهونه معاف کوي. نو په دې ورځ شیطان سخت غصه او ذلیله کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي شیطان په بله یوه ورځ هم دومره نه ذلیله کېږي او نه رټلی کېږي او نه سپکېږي او نه غوسه کېږي څومره چې د عرفې په ورځ باندې دا ذلیله کېږي او غوسه کېږي، ځکه چې په دې ورځ شیطان د الله را نازلېدونکي رحمت او د الله د طرفه د بندگانو غټ ګناهونه بخښل وویني. البته شیطان د غزوې بدر په ورځ هم دغسې ذلیل او غوسه لیدلی شوی و. د ذوالحجې په رسم تاریخ باندې د غټ اختر ورځ راځي، یعنې د قربانۍ ورځ. په احادیثو مبارکو کې د قربانۍ د ورځې هم ډېر عظمت بیان شوی. ابو داود شریف کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان اعظم الایام عند الله تبارک وتعالی یوم النحر ثم یوم القر، بېشکه د الله فنیز د قربانۍ په ورځو کې د ټولو نه زیات د عظمت والا د قربانۍ ورځ ده، بیا ورپسې ډېر د عظمت والا دویمه ورځ ده.